بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی او یقینا اواز ملګرتیا دا په دې نه کوي چې چغې سورې خو به وخی او قاري صاحب راته هغه ذکر فکر کوي نو لګیا یو دا موږ ډاګې چې کومه ده ډاګې کوم ځای سیدآباد ډاګې ده دا موږ دلته کې اویا کسانو ته فوډ پیکج تیار کړ. په دې فوډ پیکج کې سبزي شته، د ماشومانو لپاره پکې ښه سپیشل بسکټ شته، لوغې پکې شته، پیزار پکې شته او نوې کپړې خو تاسو په دې سیټ کې دا څومره ویډیو ګورئ نو نوې کپړې دي، دا نه چې استعمال شوي دي. او کتونکو دغه ځای ته چې موږ را رسېدلي نو دا خو به اوس خلک ووایي چې د مولانا محمد شفیق صاحب ته موږ د کوم ځای نشاندهي کړې ده نو موږ کوم ځای ته را رسېدلي وو. خو دې وخت تاسو ګورئ چې دا اویا پیکج دی. په دې اویا پیکج کې تر دې پورې ما کتله چې اچار او چیم پکې ده. ها په دې کې اچار او چیم ده. دا پتیله چې کومه ده دا به یو خور یو ورور چې کوم دی د خپل کور نه راغستی او دې سیلاب ځپلو لی رالیږلې ده. دا ښایي اچار چې کوم دی اچار پکې شته او ورسره په دې دغه کې چې کوم دی نو چای ده. دا وګورئ جي دا پیزار چې کوم دی نو دا تاسو ګورئ نوې ښکلې پیزار چې کوم دی. ما په دې کې یو څیز وکته چې د کور هغه زمونږ د نغري یا د کچن کم ډبو کې چې مساله چینی وي هغه ټول راغستی دی او بس سیلاب ځپلو له چې موږ کره د کور کیسم پاتې نشي خو چې سیلاب ځپلو له دغه کو نو دا خو بیرته دا ښودل. بیا چې کوم دی نو دا هغه اړخته کسان ولاړ دي ولجې دا دې کسانو پیکج دی. دا به موږ دې کسانو له ورکوو دا کم مشران چې دي دا دلته کې چې ناست دي دا به موږ دوی له ورکوو. او راشه وروره که نه څنګه نوم دې څه دی یاره؟ ما نوم دی وچه مسلمات اوسېدونکی او ستاسو ډېره شکریا مننه. تاسو په لومړي ځل موږ له راغلی او سیلاب چې راغلی د دې نه بعد موږ له یو کس نه راغلی تحریک لبیک والا چې کوم دی د هغوی شکریا مننه. زموږ خبر وه چې موږ له راشن راولېږو، موږ له کپړې جامې راولېږو، موږ له د کور د استعمال لوښي راولېږل او وروره ډېر پاټو والا ډېر دغه والا خو په روډ ځي راځي نه زموږ تپوس کوي نه زموږ پوښتنه کوي نه موږ له خواله راځي. له خواله راځي. بابا څوک راغلي دي؟ دا کار دی چې څه کوي الله کوي. الله کوي الله کوي. ښه څه به ویلې که هغه غوا والا دلته کې یو ستاسو ډېره مهرباني ډېره شکریا تاسو سره د الله ضرورت و راته کو که نه ضرورت و او که نه ضرورت خو څه که نه د هر یو قسم څه به وایې وروره؟ ډېره مهرباني دی لبیک. څوک دله راغلي دلته؟ نه دې نه مخکې چې کوم دی څوک نو فسټ ټایم باندې تاسو راغلي ړومبني ځای. په دا لومړي ځل باندې دلته صاحب د طرفه راغله کې مونږ صاحب شکریا ادا کړو او الله دې ډېر ژوند ورکړي او د دین او اسلام خدمت کې الله پاک وایي صحیح ده. ښه څه به وایې په دې؟ چې موږ د الب خان شیرپو ډېره شکریا ادا کوو او دا لومبې ځل دی اوبه زموږ د ډاګې نه زیاتې په دې ځای پیدا دي موږ له چا شی نه دی راوړی او د الب خان شیرپو به موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې زموږ دومره تپوس وکړو پوښتنه وکړو راغې دی وچه کې موږ دا سامان راکړو. ستا پکې څه نقصان شوي؟ زموږ پکې دا جوړه وشه زما پکې غوا مړه شوې راغله پرته ده او اوبه هم د لخ وچلې بله هم لخې را کور ایستي څوک نه دي راغلي؟ څوک هم نه دي راغلي. چا ولې خو به راتلي که نه؟ هېڅ هم نه دي راغلي بس هېڅ هم نه دي راغلي. اوبه اوبه هم چا نه دي راوړی اوبه هم چا نه دي راوړی. ګوره ښه راشه که نه وروره په هېڅ هم نه یې راغلی چې هم تپوس نه دی کړی مرګې دلته کې زموږ نسخانونه شوي دي خو چې هم تپوس مپوس نه دی کړی. تاسو ډېره شکریا ادا کوئ چې تاسو راغلي. وروره څه به وایې؟ السلام علیکم چې زموږ د څو خبرې کوې دلته څه مسلې وي هغه هم ویلې شي خپلې زموږ د اوچې ته اسم نه راغلی بغیر تاسو نه بغیر علاوه چې تاسو راغلي په لومړي ځل تاسو د دغه واغشته بیا تاسو وایئ چې نور به هم سره راځي د دې کلي ته د علاقې ته اسم نه راغلی. صحیح او جی صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته راو چې سیدآباد ډاګې مکرم خان سره تعلق لري خو تقریبا د سیلاب نه پس دا لومبي پیکیج چې دلته زموږ د علاقې ته راغلی دی نو موږ تحریک لبیک والا او خاص کرکې مولانا شفیق صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی موږ ته لکه دا پیکیج راکړو او موږ چې نور علاقې ته لاړ شو نو هر سړی دیکې ورکوي او خپل کلي نه راشړي تاسو موږ سره نه یې نو زموږ دا خواست دی چې موږ سره خصوصي تعاون وشي او هر قسمه مرسته موږ سره وکړي شي. صحیح. قاري صاحب راشه کنه وروره لږ راشه کنه ګوره دا دونه منډې تړلې وخې او څه ویم نه نوم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله زرباچا مې نوم دی خټ کورونو ډاګي مکرم خان سره تعلق ساتو
خو دلته په لومبي ځل شفیق صاحب دی الله خوشحاله کړي چې موږ یې را پیکج وکړو نور اسم نه راغلی دلته کې د عمران خان د پارټۍ اوبه راغلې او دلته کې ځای نه وسه چې ګاډی راته وکړو دلته مې ورته مینت وکړو چې لږه لږې اوبه راکړې راله ګاډی هم راته نه دی دلته پلربیجي صاحب زوی دی او یو ښکته بل یو کس دی هغوی پې مشرانو والله که هغه اوبه هم زموږ د خلکو له کټرېلی بوتله خوا او بیا دلته بیا بل زموږ یو ملګرو هغه راغی دلته ودرولو نو هغه لا ورته ټیلیفون وکړو چې ظالمان اوبه خو هم درلې اوبه خو سره بینه خو موږ راډک کړو ورکړې وم بې اوبه هم د باندې والله که اوبه هم راکړې په موټر کې وړېدلې داسې دواړه ما خیر به تاسو زمارې کوڅې له راشئ زه به څه خبره کوم خو لا اوس درته هېڅ هم نه ویم دا له د پلربیج صاحب زوی فیضل باري او یو هغه بل څنګه نوید عالم والله را ګاډي نه مخکې روان و ورته ونه درېږي ورته او ما د خلکو ته ما بیا ورته دا پمپونه دا مونږ ووړ دغه هم کړو مونږ چې پاک شي چې اوبه ترې خلاص کړي په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلو هغه د مونږ ټولو خلکو دونه هیلپ کړی چې اوس هم د هغوی مونږ احساندار وو شاه جهان مسجد والا یو NGO هغه راغلو مونږ ته دا کورونه ټول جوړ کړل هغې چې کوم کار مونږ له کړی بل سړی داسې نه شي کړی او شکر دی مونږ خوا بچ مو دغه دی پر اوبه راختلي دي او کورونو ته مغه بوجه دی و چې کورونو ته رونغښتې او نور یې بیا د خراب باندې راپاسه 2022 دې سیلاب کې زموږ لومبني دا لومبي ځل چې تاسو علم خان صاحب راغلی او شفیق صاحب رولېږه مونږ له غریبانانو له امداد ورکړي مونږ دې ټولو ته وویل خو چا هم خبره نه اورېدله کتونکو هغه اوبه یې هم پرې نه پرځو کېدې اوس یې لا شوشه خوره کړې چې تصویر مو وباسې او تصویر داسې زموږ په پیکج کې موږ د چا چې کوم دی نو عزت نفس نه مجرو کوو خو دا د دوی خبرې دي او د زړه خبرې دي او موږ هغه ځای ته ځو چې هلته په لومړي ځل څوک رسېدلي وي په لومړي ځل بلکې هلته کې څوک تللی هم نه وي ها نوم دې څه دی السلام علیکم چې زما نوم عبدالرشید دی او زه د لبیک تحریک لبیک ډېر شکریا ادا کوم چې په لومړي ځل په فرست ټایم زموږ علاقې ته راغلل د دې نه مخکې ما 2 ویډیوګانې کړې وې خو څه حکومت څه ریسپانس رانه کړ د دې نه پس علم خان شیرپو بلکې د لبیک تحریک لبیک زه ډېر ممنون مشکور یم دا غریبانان یې ټول غریبانان دي سره زما د چا غواګانې مړې شوي د چا کورونه ډیمې شوي دي څه ناستې شوي دي یو د بېروزګارۍ غټه مسله دلته کې بله خبره دا ده زموږ د کویانې چې کوم مسله زموږ ماشومان ټول بیماران دي په کورونو کې هر سړی لکه دلته چې دا څومره ولاړ دي والله ټوله بېروزګاري ده د سیلاب څومره ټیم شوی دی دلته موږ له یو نه ممبر راغلی نه را یو MP راغلی ده هېڅ حکم نه دی راغلی وروره زه د لبیک بیا هم شکریا ادا کوم او بیا هم شکریا ادا کوم الله دې ټولو سره وکړي بله خبره ده څومره چې دي دا ټول مزدور کاره دي مزدوریانې بندي شوي دي د ټولو دپاره یقین په الله وکړه چا کور کې غوړي نشته اوړه نشته دا ټول غریبانان ولاړ دي که زه چې ته غلطه خبره کوم دا ټول ولاړ دي علم خان شیرپو صاحب زه تاسو ته دا خواست کوم یقین په الله وکړه دا ټول غریبانان ولاړ یو دلته کې داسې غریبانان شته والله کور کې د اوړو د رقم نه لګي خو بهرحال هر سړی مخکې کېږي چې کوم سیلاب وهلي یعنی نه اهلو ته شی ملاویږي اهلدارو ته هېڅ شی نه ملاویږي زه بیا هم د تحریک لبیک ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه الله رسول بیا به راځو قاري صاحب څه به وایي بس د ډاګې سید خان کلي د چرالو او د خلکو د خبرې مې واورېدې نو افسوس په دې خبره راغی چې په دې صوبه کې تقریبا دا 10 کاله حکومت برابرېدو والا دي صوبایي او مرکز کې حکومت تیر شو خو افسوس په دې خبره دی چې په کار دا د حکومت کې ناستې دي لږ ښه ریلیف ورکړی وي خو زه به دا ویم چې دا د موږ هم غلطي ده او د الله جل جلاله طرف نه به امتحان چې داسې خلک یې راباندې مسلط کړي دي ځکه دې غریبانانو ووي چې موږ ته سیلاب راغلی دی او د څښلو اوبه راغلی وي د دې علاقې نمایندګان ترې نه مخکې وو خو موږ ته د څښلو اوبه هم چا نه دي راکړې الحمدلله الاف خان صاحب په دې خبره ګواه دي د ټول اهل 400 ورباندې ګواه دي چې موږ الحمدلله اوسه پورې د کروڑونو روپو مال تقسیم کو او ستاسو د کیمرې په سترګه باندې بل افغان صاحب تاسو ته ومښئ چې نور هم د دغې نه سوا پروت دی الحمدلله او موږ چېرته دا نه دي کړي دا سړی ګواه دی چې دا زموږ د پاټۍ دی یا د بلې پاټۍ دی حق موږ حقدار ته رسو حق د هغه په کور کې وي هغه که په ډاک کې وي هغه که په خیمه کې وي هغه که په هر ځای کې وي موږ ورته حق رسو په ښه طریقه باندې دا مو منشور دی او دا زموږ فریضه ده او انشاءالله د خپل منشور لاندې به دا فریضه ډېره په اهمه توګه باندې ادا کوو او د دې خلکو هم ډېر مشکور یو چې سچ یې ووي رښتیا ووي بعضې خلک داسې وي د پاټو نمایندګان وي خو پاټو یې څه نه کړي هسې به یې د هغې صفتونه کوي موږ نه د خپل ځان صفت غواړو نه په دې باندې احسان کوو دا د دې په موږ باندې حق دی او اوس خو لا موږ په حکومتي او سرکاري توګه باندې نه یو انشاءالله که چېرته زموږ دلته سیټ وي یا زموږ په د دې خلکو شانتې په الیکشن کې حصه وي نو انشاءالله بیا به تاسو کتلی وي اوس هم د دوی موږ په ځان باندې فرض ګڼو حق یې ګڼو چې موږ باندې حق د سامانو لرلو انشاءالله چې کله موږ له ووټ راکړی وي یا بل څه اوس خو د ووټ بنیاد بالکل نشته دلته کې چې کله زموږ نمایندګان دلته راغلل انشاءالله دا به خلک ومني چې لبیک د دې خلکو څنګه خدمت کوي بې سیاست یې کوو انشاءالله په سیاست کې به د ټول نه په ښه طریقه باندې کوو ډېره زیاته مننه کتونکو دې وخت کې موږ سیدآباد ډاګې کې کوم ځای کې چې موږ فوډ پیکج ورکو تاسو دې خلکو خبرې واورېدې زه بیا دا وایم چې دې کې سیاست نشته دا د الله د رضا دپاره مولانا محمد شفیق صاحب چې په ما به ذات خود کوم اعتماد کړی دی او دا کومې ویډیوګانې چې تاسو ګورئ دا چې صرف زه تقسیم کوم
دا د هغې ویډیوګانې دي نور ملګري چې تقسیم کړي د هغې ویډیوګانې نشته انشاءالله دې خلکو سره مو وعده ده چې بیا به راځو دا د ډېر څه حقدار دي زړه م غواړي چې دوی له ډېر څه ورکړو دا موږ په وړو کې د مالګې برابر دوی ته څه ورکړل او نورو خلکو ته م وایو چې دوی سید آباد ته م راشئ دا خلک هم په خپلو مرستو کې یاد وساتئ د دوی ملاتړ جوړ شي نن خو بل څوک راغلي نو هغوی ته به دا وي چې په لومړي ځل تاسو راغلئ خو نن موږ رالو په بله ویډیو کې به ضرور دا وایي چې ایلب خان شیرپور راغلو نور څوک نه دي راغلي هغوی د ځانو څه فوډ پیکج راکړي نو انشاءالله دلته کې زموږ ډېر ملګري دي او هغه ملګري چې کوم دي هغه موږ بعضې خلکو ته په ګوته کړل د هغوی په وینا به نورو ځینو ته هم زموږ فوډ پیکج راځي دا سلسله به روانې مننه خوشحاله